ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری صدیق افریدي. مینوالو راغلیو دوابې ته، هغه یو ملګری راسره ولاړ دی، د ګوړې ګاڼې ده، دغه ښکلې نظارې، دغه سندرې ده، تاسو وګورئ په دغه بیکګراونډ کې تاسو ته ښکاري. او ماما راسره ولاړ دی، د ده نه پوښتنې کوو د دې حوالې سره ستاسو څه تنګسیا ده، خوشحال یې په دغه کار کې، د مخکې په لیول سره اوس څنګه حالات دي او څه مشکلات دي درله او که نه تاسو بلکل ښه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو نوم او دغه ځای کوم ځای دی مکمل پته؟ زما نوم میرولی خان دی، دا ځای کوټک ترناب مشهور دی دوابه کېږي. د ګاڼې په حوالې سره راته ووایئ چې یاره د دې څه تکالیف دي، لکه دا پیله څنګه حساب هغې ګني به وکرې، بیا د لکه مشکلات یې راته وایي. دا به جي ګني وکرې، بیا چې ګني غټ شي هغه به راکټ کړي، یا به ګاڼې ته راوړئ، بیا د شپې 11 بجې به ګاڼې روانې، بیا 3 غنټو کې پور پخېږي، او بیا چکې هغه ډېر تکلیفات دي که نه. خو سخت کال چې کوم دی زمونږ په دې ملک باندې په وطن باندې یو خو ګلیو شوه، بل زول باران راغی، ګني سملول، فصلونه خراب شو، بل مولخ راغلی و، په هغې سپریګانې ډېرو خلکو وکړې، خو هغه سپریګانو سره دا وشوه چې مخکې به 2 منه پور راتلو، نو سخت کال یې 12-14 دړې راځي، هغه م د چا راځي او څوک یې غورځوي، بس د چا ګوړه جوړه نه شي. او د حکومت د طرفه خو مونږ ته ډېر مشکلات داسې دي چې زمونږ د علاقې ته هغوی اړو څه نظر نه دی کړی، داسې نه دی کړی چې د علاقې ته ګیس راغی د دوابې ته د کلو ته. زمونږ دا 3 کلي کوټک ترنو جلخر، زه ویم چې دا پاکستان په دې نقشه کې شته دی نو کولی، ځکه چې زمونږ نه ایم پی ای نه ایم این ای یو هم خبره نه اوري، دواړو پسې تلي وو، د ټولو علاقه کې ګیس پیپونه خواره شو، زمونږ د 3 کلیو ته رانلل. دا ولې؟ د دې خو یو مقصد دا دی چې زمونږ د کلي چې کم کارکن دی د پی ټي آی، هغه زمونږ د 3 کلیو له توجه نه ورکوي، هغه ډاکټر دی خپله ډاکټري کوي، بل دا شی کوي چې هغه د پی ټي آی د حکومت څونه وخت شو، تقریبا 4 کال روان دی. زمونږ د دې کلي د 3 کلیو د زکات چیرمن دا دغه ډاکټر دی مرشد ګل، د 3 کالو کې 4 کالو کې که دله کم پند راغلی، هغه زکات پند راځي که نه چیرمن له، هغه 1 روپۍ د چاله نه ده ورکړې، که ورکړي دی وښي حکومت دی د دې باندې کاروی وکړي، د دې تپوس دی د دې کس نه وکړي. زمونږ د کلو دپاره خو د څه هېڅ هم ونه کړه، ځکه چې دا د دوی کارکن دی د کلي کې د پی ټي آی مشر کړی دی، نو چې مشر کړی دی دې له پکار دی چې د دې کلي دپاره یو قدم خو اوچت کړي، څه خو وکړي که نه. بل زمونږ حکومت ته دا خواست دی چې زمیندارو وروڼو سره سخت کال کم از کم لږ ډېر تاون وکړي، فصلونه یې خراب شوي دي، هر څه سر خوړلی دی، مخکې به چې جیرب پټي 1,00,000 روپۍ جوړولې، سخت کال 10,000 نه جوړوي. مونږ به څه کوو؟ یو ګراني ده، د روپۍ شي په لس شو. حکومت خو دا دعوه کوي چې یاره مونږ زمیندارانو له ډېر سهولت ورکړی دی، په میډیا باندې اکثر دا راشي په دې له مونږ کاشکاري یا دغه تخم یا وغیره دا شیونه مونږ ډېر ورکړي. یاره جي دا زمونږ سابقه ناظم صاحب دی، سابقه ناظم پاتې شوی دی، د دې باره کې تاسو د دوی نه سوال وکړئ چې زمونږ د علاقې له حکومت څه ورکړي دي. آیا زما په اندازه کې خو زمیندارو سره د اوبو تاون هم دوی نه دی کړی، ځکه چې زمونږ ناقه وه هغه دوی ورانه کړه جوړو ده ته، بی هغه اوبو ته دوی صبر ونه کړه، هغه اوبې را پرېښو یا ناقه هم داسې پاتې شوه. زمونږ کلي خلک لړل هلته یې ځان له خپل بند واچو، خپل بند پسې د ښکته خلک راځي، مونږ پسې لوکئ یو خو دغه طرف ته غر کیو، مونږ ته هغه بند قدرې ونه تړلی شو، نو نور مونږ سره څه تاون مونږ نه دی کړی جي، په عمر خود کې هم نه دی کړی. د دې کلي چې کم مشران دي د هغې د دې په حواله سره څه اقدام نه دی کوي جي؟ د هغې اصل وجه زه تاسو ته ویم جي، زمونږ دا ناظم صاحب چې پاتې شوی دی دا د پی ټي آی نه نو ولاړ، دا ناظمې اوټونو ته چې ولاړو دا د اے این پي نه ولاړو، نیشنل پارټۍ نه، دوی د خپلې پارټۍ والا کس له ښه کار روزګار کوي، د باروبار پارټۍ والا کس له دوی هېڅ هم نه کوي، ځکه چې هغه پارټي بدناموي. هلکه کم از کم دا زمونږ د کلي علاقې مشر شوی دی یو سی اسنځی، نو تا خو به دله لږ ډېر څه ورکړي چې نن د ده سترګې اوچتې وې عوامو ته، یو پول قدرې دوی پوخ نه که دا دې ولاړ دی تپوس دې کولی شي، نو دی د جیبه خو نه شي پخولی، تربګني غوندې کې کوي، تربګني کوي. او چې کم د پی ټي آی کس دی زمونږ په کلي کې، هغه مونږ له د سترګې نه خصم نه وباسي. نو زه پی ټي آی والا ته دا خواست کوم
چې په کوټک ترنو جلخر کې دی راشي ځان له دې داسې کس خوښ کړي چې هغه د دې درو واړو کلو دپاره خاص د الله تعالی د رضا دپاره هر یو کار کوي او هر کار ته ورمخکې کېږي د تاڼې تحصیل منډه کوي د هر څه کوي دا چې دوی کوم مشر کړی دی دا خو د 2 پیسو نه دی دې ما ته یو کار وکړي ده خو د پی ټي آی نوم وشرمو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ملګری خو سخت غوسه و ځکه چې ما خو دا پروګرام د غاڼې په حوالې سره راوړل خو هغه ته مشکلات دومره دي چې غاڼې خبرې پکې بالکل پاتې د دې علاقې په بیس باندې خبرې کولې د دې کلي د دې نگرانۍ او د دې موجوده حالت مونږ ته ډېر زیات غټ سنګین دي. هغه داسې سنګین دی چې لکه مونږ ته خو په دې ټایم کې دا به و چې څه فصل ګلې و څه طوفان و او څه ملح و خو زمیندار دی هلې ځلې کوي لګیا دی خپل سوچ برابر دی پهلا خو لکه مونږ ته د حکومت د طرف نه جي څه حرکت څه دغه داسې پیشګویي نه ده راغلې چې یاره زموږ به تاسو سره لږ تعاون وکړو یا د راتلونکي د فصل دپاره یم داسې یو سوچ وکړي چې یاره د زمیندار دپاره یا د غنم یا د خور یا د ریټ وغورځوي یا دوی ته څه طریقه کار ساز کړي که نه خو به هر حال دا د چې کومې خبرې د پارټۍ په بیس کولې نو هغه بیس ته خو زه نه وړم زه یو خپل سیاسي سړی ټیک شوه جي ناظم پاتې شوم نو زما کلي کې که مشر دی که کشر دی ډېر احترام دی او ډېر ښایسته عزت یې مونږ کوو ټیک شوه جي لکه زمونږ کوي نو مونږ یې هم کوو که هغه هرې پارټۍ سره تعلق ساتي جي اخوا ته په پارټۍ په بیس خبرې نه کوو راتلونکي ټایم کې الیکشن ته زما خپل دوباره خیال دی سوچ دی سبا فارمونه وځي جي سبا فارم ته مې خیال دی فارم رالم داخله کوم د دې کلي دپاره ما ډېرې هلې ځلې کړې او ډېر خدمات مې کړل ولس تاڼه تحصیل هر څه جي کوم مقامي که چېرې شپې 12 بجې 1 بجه هم رنګ وکړو نو زه حاضر یم ټیک شوه جي خو بیا هم زمونږ حکومت سره زه یو تعاون کوم د تاڼې سره د علاقې بټګرام چوکۍ سره د حسنزی وي سي حسنزی ټیک شوه جي ما دپاره لکه حکومت غوندې کسان غواړي چې څه دپاره مونږ ووټ غواړو ستاسو غوندې سړي ته زمونږ ضرورت دی ډېر زیات مونږ ته حالات سنګینې تې راته راروغې ټیک شوه جي بلکې د زمیندارۍ خو یو بیل حساب دی جي ټیک شوه اریګیشن والا مونږ ته یو سیټ کولو په هغې باندې د اوبو ټایم ټیبل برابر و دا 12,000 جیره ځمکې حالات داسې و چې دې کې ډېر د کلو مشرانو وي چې دا سیټ کې ټایم لګي او د اوبه لازمي پکار دي ځمکې خرابېږي بس هغې اوبه راپرېښودې چې هغې کله اوبه راپرېښودې هغې 200 فوټ کار یې مې وړلو او زموږ سیټ یې وړلو او موږ ته حالات دا نه بوره شول چې موږ بیا خپله ما یو سوچ کوو شپې یا چې یاره کلی خو خرابېږي 800 جیره به ځمکه خرابېږي راشي یو سوچ وکړه دې لپاره هغې دپاره ما شاول بوته او وردي او بند مې واچولو کلي ته مې هر دا وکړو اطلاع ورکړه چې زه به صوبره ته را روانې شوې کله پیساګنې وچلېده خو راتلونکي د ټیم دپاره زه اریګیشن ته دا خواست کوم چې په هغې لږ عمل درآمد وکړي او د هغې دپاره یو سوچ وکاږي جي دا ډېره اهم زموږ د کلي دپاره یو ډېره د بدنامي هم او اهم خبر هم ده چې موږ ته خپل سیټ واپس وتړلی شي دا مقامي جي دا ګاڼۍ په دې ځای مقامي دا چلیږي خو نن سبا که تاسو دا حالات وګورئ نو مونږ د دې چینو په باره کې د ګاڼو والا ډېر زیات د دې پورې غاړه اشنغر نوم یادېږي جي دا دوابره او هغه اشنغر دی که چېرې سیمپل ګوړه ساده راتله نو مونږ به پرې ډېر بهتر و خو زمونږ شان کار چې څنګه مونږ چلو ساده سیمپل کار چلو نو داسې مونږ سره هغې نه چلېږي زمونږ د ګوړې ویډیوني د هغې په بازار کې مارکیټ کې ګوړې یو ډېرې ښایسته او اوچ رنګ ورکوي زمونږ خو ساده ګوړې دي دې ځای کې چې دې ګوړې ته وګورې خریدار ته نه په وروستو دی چې دا لا څنګه ګوړه ده اصل کې مین جي دا تاسو وګورئ دې ډیګې ته مخامخ تاسو لږه خوښې دې کې جي 27 ټیمان اوبه راځي ټیک شوه جي دا په مونږه په تقریبا په 10-12 غنټو کې زموږ 4-5 پوره پخېږي هغې 18 منټ کې پوره پخېږي دې ته لږ تاسو جي خوا سوچ وکړئ نو مونږ حکومت ته دا خواست دی که په دې شی لږ مخنیوي وکړو نو ډېره بهتره وي مینوالو د ناظم صاحب خبرې هم تاسو اورېدې دغه کاکا خبرې هم تاسو اورېدې حکومت نه دغه یو مطالبه ده چې زمونږ کمې مسالې دي د دغه علاقې څه مسلې دي نو دا راته تاسو حل کوئ مونږ تاسو سره ولاړ یو نو په د موجوده حکومت نه دغه عوام ډېر زیات خفه دي نو کوشش وکړي دغه پی ټي آی ورکران چې څومره پی ټي آی والا ملګري دي
هغې ته پکار دی چې دغه علاقې ته راشي او دغه علاقې حال احوال وګوري چې دا په کم تکالیف کې دا تکلیف ولا ختم کی. نو مینوالو درنه غواړو اجازت په لوی الله سپارم. پاکستان زنده باد، پاکستان پاینده باد. السلام.